السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې زما ټول خپل خپلوان، اهل و عیال، اقربا، دوستان، یاران، ملګري، ټول احبابین به په خیر، عافیت او په خوشحالو، په اطمینان، په سکون او په راحت سره به وي. په خپلو عباداتو کې به د الله جل شانه په رضا کې به مشغول او مصروف وي. تاسو ته معلومه ده چې په کلهمه دنیا کې د 3 ورځو نه دا خبره روانه ده چې چونکې حرم شریف مطاف بند شوی دی، طواف بند دی، عمرې بند دي. څوک کوئی افسوس او څوک کوئی دا چل دی، څوک کوئی هغه چل دی، څوک کوئی قیامت دی، څوک کوئی دنیا روانېږي. خدای شته زه خو 4-5 ورځې د واتساپ باندې، مسنجر او ایمو باندې خلکو ډېر زیات تنګ کړی یم. موبایل آف ساتمه، کولاولی نشم، او چې چاله ټایم نه ورکوي نو بیا خفه کېږي. نو حالن کې الله جل شانه فرمائی بنی اسرائیل صورت کی ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. چې تا ته د یو خبرې معلومات علم نه وي نو د هغې په باره کې هیڅ هم مه وایه. ستا د سترګو د غوږونو او د زړه نه به الله تپوس کوي د دې چې تا ته د دې خبرې معلوماتو چې تا شیر کوله، خوروله او خپلې مشورې، خپلې فیصلې دې پې کولې. اصل خبره دا ده چې حرم شریف بندو، د جمعې پر ورځ هم پرون، بله ورځ هم مطاف بند، خلکو برا په فلورونو کې طواف کو. نو تاسو ته معلومه ده چې په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس په نوم باندې یو بیماری ده چې چلیږي. نو د هغې په وجه د مطاف مضبوطه صفایي وشوه. تاسو ته پته ده چې حجر اسود نه خلک د مچو په شانتې راغونډ شوي وي او نښتي وي. نو هغه خلک هغه ځای نه بند کړ، د هغې صفایي وشوه، ګیر چاپېره رکن یماني شو، ملتزم شو، حتویم شو. او زمونږ د کپنې کسان چې کوم دي بن لادن، هغوی مضبوطه صفایي وکړه په ښکلې طریقې سره. حالان کې ده لاندې د دې مطاف صفایي خو د طواف په دوران کې هم کیږي. دا د صفایي کسان دي، پټه یې نیولي، رسۍ یې نیولي، هغې نه دنده حاجي نشي تللی. نو هغوی صفایي وشي په هر حال کې. 3 او 4 5 پیرې د مطاف صفایي دروازې کیږي. نو دا خبره غلطه وه چې یا طواف بند شی دی، یا عمرې بند شی دی، یا ظلم شی دی. هېڅ هم نه دي شي. صفایي وشوه د حرم، خلک شروع شو. دا تاسو وینئ طواف چالو دی، خلک طواف کوي. نن د هفتې ورځ ده، یوم السبت، او طواف کیږي. سعودي عرب ته به بد نه وایي، حرمین شریفین دي پکې، او د نبی علیه السلام د صحابو نسبت دی ورسره. د سعودي خلکو ته به بد نه وایي. قرآن پاک سره تعلق زیات دی، عربي ژبه یې ده، او عسکري او کوم چې رئیسي واله دي او کوم چې خادمین د حرمینو شریفینو دي، دوی ته به په سپک نظر باندې نه ګورو، ځکه حرم سره تعلق دی. زه ګورم دا خلک چې د بهر ممالکو نه راشي عمرې لپاره،
دوی د دې خادمانو لاسونه ښکلوي، ځان ته رانږدې کړي، سر وله ښکل کړي. نو دا په څه وجه چې حرم سره یې نسبت لګېدلی دی، بلکې حرمین شریفین یعنی مدینه منوره، مسجد نبوي او حرم شریف مکی. دا وګوره ماشومه طواف کوي، ماشومه لګیا ده طواف کوي او دا به اووه چکرې پوره کوي. نو طواف بند نه دی، عبادت بند نه دی، منځونه بند نه دي او دلته خلک عباداتو له راځي. لږ وخته پورې به بند وي، بیا به انشاءالله عمرې هم د بار ملکونو نه چالو شي او خلک به عمرو له آزاد شي. اوس یوازې پاکستان نه د هر ملک نه غالبا چې د 20 ملکونو نه عمرې بند دي. دا تاسو وینئ لږ خلک. اوس یو ورځ نیمه کې به دا سیفټي دا حواجز چې لګېدلي دي دا به هم کولو شي، نو بیا به دندم خلک ځي. او دا کم چې بن لادن کمپنی ده، شرکه بن لادن مشروع خادم الحرمین الشریفین، دا کار ټول دوی سره دی. د حرم دوی کسانو ته دنده حجر اسود ته ورتلل، حتیم ته ورته، مطاف ته دنده هر ګوټ ته ممنوع نشته دی. دوی آزادو امیدوارو کې دي. بهر ګیټونو باندې چې پابندي ولګي خلک نه راپرېږدي، دوی راتلی شي. دوی سره خپله تسریح وي، خپل بیست ورسره وي، دې ته تسریح وایي. دې باندې لیکلي دي بطاقه دخول خادم الحرمین الشریفین. حجر اسود میں شاته پرېښو. بسم الله الله اکبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ویډیو به تاسو ته انشاءالله په یوټیوب باندې میلاویږي چې تاسو سرچنګ وکړئ او ولیکئ جنت کی باغات، او بیا ځان سره چې ویډیو ګورئ هغې نه وروستو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. نو تاسو ته بیا یوازې دا نه، د نورو هم ډېرو ښکلو ځایونو ویډیوګانې او لږ معلومات ترسره کیږي. السلام.